والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد مولانا دوران دے دا مسئلہ ذکر شوی چې وانما خص التسمیه تسمیه په دې اسماء په نور اسماء او حسنا نه بلکې په دې درو باندې آیا پکې تا الله دې سبحان دې رحمان دې رحیم دې د دې تذکرہ او شو زکه دا بار استعانت د پاره ده نو معنا دا چې الله تعالی مستحق دا استعانت دې دا مشتقین دا حکم بنا دې په الله او رحمان او رحیم باندې نو اللہ کے معبودیت کے پر رحمان کے رحم دے پا دنیا کے اور رحیم کے پا آخرت وغیرہ نو تراتب دو مشتقی چی پا یوشیو شی اغا مبدع علتی نو بس معلوم شدا خبرہ چی دا درے والا سیزون دا دی سبب دی چی اللہ تعالی مستحق دا اعانت استعانت بیارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا غیر دیر فضائل علماء کرام ذکر کرنی واکم فضیلت چی بالخصوص عقلی فخر الدین رازی ذکر کی نو ازما پزر کی کرخی کئی آزو کی ملاری کئی او نور علماء ذکر کی ٹک دا او بس پتہ نہ لگی آغا سر دا زما دزڑا تنابون دیر انخطی دی نو آغا وی امام رازی وی کم ذات چیزان تا رحمان و رحیم ویلی نو آغا با رحم نکی اسلام آغا با وی رحم نکی او دویم آغا دا قیصر شاہ چکلا حضرت عمر تا درخواست کوي په سر میں دړلې نخکی آغا تا بسم الله ولیکل نو کله به لرکا نو دا ټوپای به چلر کړه درد به بیا شروع شو ټوپای به چې کې خو درد به خشو چاغي اوس پردلوي کتنای کی بسم الله الرحمن الرحیم درم غي واجب خبر کوي ګور بسم الله الرحمن الرحیم په مقام درهم کې مستعملی کې ومنها هنا د دې جن سړی چې ساروي علی نو څنګه وای بسم الله الله اکبر دا رحمان او رحیم نه وای ځکه غزه دا مرګي ساو زیر ساروینا نو حال ډېر مناسب بر دا الله اکبر دې او دا بسم الله الله اکبر او دا رحمان رحیم د دې ذکر پکې نشته ورسې په خبرو باندې کنه دا بسم الله بلا فضائل دی نو دا څه شوی جمعن ده چې اوس دلته بسم الله فضائل ذکر کومه دی وجنه مې فخر الدین رازی خبرې خوښیم دي هغه دا چې هغه معقولی وجه وای عقلی نار سړي پزړه او دماغ کې کرخي وږي او دای لپاره فضائل د بسم الله نو فضائل د بسم الله خو شبي جمعه کې ذکر کیږي ګال تاش یا کنه دې ریتوان پښ پاور شه خبرال لکار رسي او انت کې بیا د خیره فضائل واوي زماره فضائل سره کار نشته الحمدلله شکر دې بسم الله خو ختمه شو تر اوسه پورې علامہ موصوف دا غیر تشریح بے نظیر نہ فارغ شروع کے پر الحمدللہ کہ فرمائی الحمدللہ حمد اللہ تعالی را الحمدللہ کی یو عقد وزد او بل عقد حمل یعنی یو دا مبتدا او بل دا محمول خبر دے جزء اول حمد جزء ثانی للہ نو بسم اللہ کی دا اللہ تک ذکر شوی داغه وضاحت شویو نو دلته فقط عقد وزی یعنی د جزء اول چې الحمدلله د دې وضاحت کوي فرمای الحمد هو الثنا بیا په الحمد کې دوه سيزونه دي یو مرتبه د الله او بل مرتبه د حمد نو الف لام د دې وضاحت ما تاسو ته کړو چې مرتبه د عارض ده او مرتبه د معروض حمد حامیم دال حمد دا ستوي علامه موصوف په دې تذکرہ وکړي دویم د دې سره قریب مفهوم لرون کې لفظ مدح دغه وضاحت وکړي او دریم یو دې سره بل قریب مفهوم دی هغه د شکر دی
نو دا شکر وضاحت بو کی، نو دا حمد مدح شکر د دې وضاحت بو کی، د دې تفصیل بو کی. اول د حمد کوي، حمد څه وای؟ وای ثنا ته وای علی الجمیل الاختیاری، باغ صفاتونو چې د موصوف په اختیار کې، من نعمت او غیرها، د نعمت نه او که غیر نعمت او که غیر نعمت. انعام دغه محمود چاته ور رسولي صفایده او که نه ور رسولي. دې تعریف کې درې لفظونه قابل وضاحت دي. یو پکې ته لفظ د ثنا دی، یو پکې ته جمیلی اختیاری دی، او درم پکې د نعمتن ټکې دی. نو فصارت الالفاظ ثلاثه، درې الفاظ او درې کلمات قابل وضاحت دي. اول لفظ د ثنا دی، د ثنا درې معناګانې دي. ثنا وی اظهار د صفات کمالیه ہوتا، لکه څنګه چې حدیث کې راځي لا اسی ثناء کما اثنیت تعالی نفسه، زستا صفت ثنا نشم ویلې الله لکه تا چې خپل ثنا په خپل ویلې، یعنی تا چې کوم اظهار د خپل صفات کمالیه وکړل هغه مې نه کر سکتا. دویمه معنا د ثنا، ثنا ویل کېږي ذکر باللسان تا مطلقاً شرعی او که خیری. په حدیث شریف کې راځي من اسنیتم علیه خیرا، یا من اسنیت علیه خیرا وجبت علیه الجنه، او من اسنیت علیه شرا وجبت علیه النار یا جہنم، او کما قال رسول. او یا جمع ذکر د من اسنیتم علیه خیرا، د کم کس چې تاسو ثناو کوي د خیر نو داغه د پاره وجبت له الجنه، او من آغا چې اسنیتم علیه نو واجب کیږي د در پاره سر نار یا جهنم ور دا ورلس کیږي. نو په دې محل کې دا ثنا ټکه دا کچرته اظهار د صفات کمالیه او تویل شوه، نو دا غین رست لفظ د خیر او دا غین رست لفظ د شر، بیا بلغ و مستدرک وي، بیا بلغ و سوي مستدرک. نو پتہ ولګیدل چې من اسنیتم کې لفظ د ثنا ده، او د ثنا نه مراد مطلق ذکر ده، هغه خیر وی او کده شر په درجه کې. درایمه معنا د ثنا ذکر باللسان، ذکر باللسان. مخکې کې ذکر مطلقاً به وایو، دلته ذکر باللسان، ذکر په ژبه باندې. ثنا به لیکيږي ذکر خیر تا باللسان په ژبه باندې، په ژبه. په دې معنی یو سوال دی، کدا ذکر خیر باللسان ته ویل شي نو بیا خو باید الله جل جلاله خپل ثنا او نوایي خپل. نو پاوله معنا خو سوال نشته، خو په دې معنا درېمه خو سوال لیکنه. د دې نړیر جوابونه دی، ورته جواب نه وړاندې زما ذهن ترازی چې خو دا پاوله معنا دی کنه، دلته کې په کومه معنا ده چې هغه اظهار د صفات کمالیه وي. نو چې په معنا د اظهار د صفات کمالیه وي راواخلې، په دغه معنا اعتراض هم نشته، جواب ته څه ضرورت دی؟ اعتراض نشته. نو خو دا معنا راواخلو الله چې ثنا کوي ذکر باللسان
نو علتا د لسان نا مراد مطلق مبدئی تعبیر دا، مطلق مبدئی تعبیر، مطلق مبدئی. نو د الله سره کما یلیق بشانه تعالی وتقدس، د حیوانات سره د دې شان مطابق، د وحوش طیور د نور او وحوش طیور خدا حیواناتو کې شو او ګټه لوټه ونه د غیر شان سره چې کوم لایق ابتنا. یا ذکر د لسان د مراد ته نسیشه د قول، قول الله ته ذکر د لسان مراد ته نه قول، ذکر د لسان مراد ته تکلم. یا و امر موږ د حمد انسانی تعریف کول غواړو، هغه الله ته مزه ده. موږ د چا تعریف کول غواړو؟ حمد انسانی. او ثنا دلته کې د حمد انسانی په تعریف کې ویل شوی ده اپ جبې علی الجمیل الاختیاری. دویم لفظ قابل تشریح، جمیل اختیاری. جمیل باندې ذاتم متصف کی او صفات، یعنی ذاتم جمیلی او صفاتم جمیلی. آغا صفتونه چې د موصوف پس کی وی پر اختیار کی وی. په دې هغه سوال نه چې د دینه خو حمد واجبی وته، مونږ چې حمد واجب وایو. الله سمیع دی، بصیر دی، مرید دی راته وایي. ځکه چې حمد ثنای پاغه صفاتونو چې د موصوف په اختیار کی او د الله صفات د الله په اختیار کی نه دي، هغه د الله نه صادر بالاستقرار دي. ولکاغه د الله پس کی شي نو کم صفات چې د موصوف نه صادری بال اختیار او کم شی ته صادری بال اختیار، هغه مسبوق بال اراده وړاندې اراده کړی ولا. کم شی چې مسبوق بال اراده هغه مسبوق بالغیری، او کم چې مسبوق بالغیری هغه حادثی. نو بیا به خو صفات حادث ہو کر اللہ محل حوادث بن جائے گا. خدا اللہ تعالی صفتونه د الله تعالی نه صادر بالاستقرار دي که بالاختیار دي؟ بالاستقرار دي، بالاختیار نه. او دا کمال د واجب کی چې صفات ته صادر بالاستقرار. یو مرتبه داسې نشته چې الله وی او صفات حل ته نه وي. ونرسه د عرفانه په مسله دا الله صفتونه اختیاری دي که استقراری دي؟ ولی که اختیاری شي خو اول به اراده کړي، نو کوم شی باندې چې اراده سابقه شي هغه شی مسبوق بالغیر شي هغه حادث بیا. نو بیا به الله صفات حادث شي، الله به محل د حوادث شي. دا سوال دی. د دې سوال نه زموږ علماء کرامو جوابونه کړلي، بلا جوابونه دي. ټول جوابونه سلور دي، د دینم زیات کې دی شي. اول جواب داره چې د الله صفاتونه اختیاری په دې معنا دي چې الله په اتصاف ته دغه صفاتو کې غیر ته محتاج نه دی. په دې معنا او اختیاری الله صفاتونه په دې معنا اختیاری چې دا موصوف په اتصاف ته دي صفاتو کې غیر ته سن لري احتیاج. په دې معنا سره اختیاری. دویمه معنا دا الله صفات اختیاری په دې معنا دي په دې معنا باندې اختیاری دي، یعنی بالقوه اختیاری دي، بالفعل نه خصه بالقوه. دریم جواب الله صفات تمام اختیاری په دې معنا وایو چې دا فاعل صاحب اختیار دی. څنګه دا فاعل څه دی؟ دا فاعل صاحب اختیار دی. نو دې صفات د په دې معنا اختیاری وایو چې دا فاعل
صاحب اختیار دی. وشو کنا جا فاعل صاحب بالسره تعبیر بدل کا ویا دا محمود دا صاحب اختیار دے او کا محمود علیہ بیا استویراری او که اختیاری خو محمود صاحب اختیار دے. سلورم جواب دارے چه دا صفتونه اگر که غیر اختیاری دي خو په دې صفتونو چې کوم آثار مرتب کیږي نو هغه اختیاری دي. نو هغه آثار چون کیسه دي اختیاری نو د دې په وجه دي صفات تصور شو اختیاری. نو دا الله صفاتو ته چې اختیاری وای په سو معنا وای. اوله دا ذات افتقار نه لري اغیار ہوتا په اتصاف ته صفاتو کې دویمه معنا جی درم جواب سلورم جواب اثرات چې په مرتب کیږي هغه سری او چاله بلې خبرې کړلې چا په حمد لغوي کې معتبر دی په عرفي کې نه مراد دار هغه جواب زنه کوم هغه فيه ما فيه نو سلور جوابونه شو. سو جوابونه شو سلور من نعمتنا وغيرها. درائم لفظ قابل تشریح یوی نعمت یوی نعمت یوی نعمت. نعمت په معنا د انعام دلته په معنا د انعام دی. نعمت خوشگوار بنانا خوشگوار بنانا. نعمت الفرح والسرور المسرة خوشحالی ته وي. دلته د اوله معنا مراد ده. الحمدلله درې الفاظ قابل تشریح دا غیر وضاحت نه من فارغ شو. والمدح مدح ستوي ابن قیم ویلی دی وی صحیح خبردار چې مدح اخباری د محاسن او د غیر نه. اخبار د محاسن او د غیر نه. ان افرد بالمحبه والاجلال نغیت حمد وی و الا کد سنوانو دیت سوی مدح وی دیت سوی مدح. د دې وجه خبر هغه متضمن انشاء لرا حمد هغه خبر دی چې متضمن دی انشاء لرا او مدح خبر محضی مدح خبر سی محض خسته خبره کړل. علامه موصوف دلته وای مدح هم ثنا ته وای. د ثنا خبره ما وړاندې نه ذکر کړې علی الجمیل مطلقاً هغه مخکې کې سو جمیل اختیاری او دلته کې جمیل اختیاری او کا غیر اختیاری. یعنی مدح هغه ثنا ته وای یعنی په جبه د چا خوبیان ذکر کول هغه صفاتونو چې د موصوف په اختیار کې وی او کني هغه ما قبل کې وی او دلته وی او کا. مثلا حمدت زیدن علی علمه وکرمه ما حمد کو د زید په علم د زید او په سخا د زید او تدسن شویل چې حمدته علی حسنه بلکې څنګه بوای مدحته څنګه بوای حمدته ویلش علمه هغه صفت چې بل چاته نه ور کړي یعنی غیر متعدی او کرم هغه چې هغه بل ته ور کړي نو علم ځان له مثال شو کرم او حمد کې خطا ست معلومه را چې مورد خاص ته جوابا متعلق خو عام ده کنه نعمت یو کا غیر نو چې غیر نعمت یا حمدت علی علمه او چې سي نعمتي نو حمدت علی
ونرسه ده مولانا وربانی. نو سو مثالونه ذکر کړه، دوا یوه په نعمت غیر واصله کې ذکر کړه او بل یې په نعمت واصله. او د سینې ویل چې حمدته علی حسنه، زکه دا حسن د زید اختیاری صفت نشي ګڼل کېږي، بلکې د څه بوای چې مدح زکه خو مدحت اللؤلؤ علی صفائه، مدحت اللؤلؤ علی صفائه، دا صفائی د ملغلرو په اختیار کې نبی. وقیل هما اخوان، دا رونه دي. څوک رونه دي؟ درونو معنا دا نه ده چې یو مور نه پیدا دي، ناکت وی ای مترادفان، لاندې وی ای متلازمان، متلازم دي. دا د جار الله زمخشری اصطلاح ده چې کوم دو کلمې په اشتقاق کبیر کې سره شریکی نو هغه ته رونه وي. اشتقاق په څو قسمه ده علمي صيغه کې ویلي، ها زر وای صغیره، بلا کبیره او درېما اکبر. صغیر څه ته وایي؟ چې په حروف اصلیه او ترتیب دواړو کې اورنګي، لکه ضربه من الضرب. او کبیر څه ته وایي؟ هغه څه ته ویل کېږي چې ترتیب کې برابر نه، حروفو کې یو شان دي. جابازه، جذبه او نور، حمد او مدح او اکبر دی ته وایي چې په اکثرو کې د ما قبل اخر یعنی اخر کې دغه وی مخارجو کې لکه نعقا او نحقا دسه قسمه چې په قرب مخرجی لري. نو دلته اشتقاق صغیر دی که اکبر دی؟ زور وای کبیر دی. شاباس. کم یو دی؟ نه صغیر دی او نه اکبر دی بلکې کبیر. والشکر، شکر فی مقابلت النعمت، په مقابله د نعمت، قولا عملا اعتقادا، یعنی د شکر درې ډګر دي، یوه ډګر قولی دی، یوه ډګر عملی دی. تا خېګړه وکړه ما عملی توګه ستاسو کرامو کو، او یو اعتقادن دی. نو ډګر یې سودی. نو شکر به په مقابله د نعمت کی، قولا عملا اعتقادا. نو معلومه شو چې مورد د شکر عام مطلق دی، قول عمل اعتقاد. ها متعلق کسی شی خاص مطلق، متعلق به سو کی هغه به نعمت، نو په مقابله د نعمت کی. ٹھیک شو کنه جی؟ دا قولا عملا اعتقادا دی کې دا وو ذکر دی، او پکار داو چې او قولا او عملا او اعتقاد، اشاره کوي دې ته چې کله د دریو په مابین کې څه اختلاف نشته، کله جمع کېدی شي. دویم دا قولا عملا اعتقادا ولی منصوب دي؟ جواب دا منصوب دي د دې وجنه چې دا ضمیر په مقابله النعمت په اعتبار د متعلق سره ضمیر دی او دا غینه حال دی، دا غینه څه واقع شوی دی. پوه شو کنه؟ نو د دې وجنه دا څه شی دی؟ دا بنا بر حالیت دا څه شی دی؟ منصوب قولا وعملا واعتقادا. قال شاعر وی افادتکم النعماء منی ثلاثه، افاده وکړه تاسو لره نعمتونو زماره طرف نه د دریو سیزونو، تاسو نعمتونو وکړه منګه درې سیزونه درکړه. غرض د علامه موصوف د دې عبارت نه استشهاد کوي په قول د شاعر چې د شکر اطلاق په افعال په امور ثلاثه باندې کیږي. ٹھیک شو؟ یدی زما لاس، ولسانی زما جبا، او زما غزبیر المحجبا چاگه سر مستطر او پت دے. نو پتاو لگه دل چه درې ډګر وی د شکر. فهو اعم منهما،
غرض د علامه موصوف د عبارت نه نسبت ذکر کړي. نو سب سلور قسمه یو نسبت مساواتی دواړو طرف نه کلیه صادقی کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. یو نسبت تباینی چې دواړو طرفین نه سالبتین کلیتین صادقی لا شیء من الانسان بخار ولا شیء من الخار بانسان. سالبتین کلیتین یو عام خاص مطلقی کل انسان حیوان او بعض الحیوان انسان او بعض الحیوان لیس بانسان لکه خار. نو یو طرف نه موجبه کلیه وی بل طرف نه موجبه جزئیه او سالبه جزئیه. عام خاص من وجه دي ته وای چې یو طرف نه کلیه نه صادقي د دواړو طرف نه موجبتين کلیه موجبتين جزئیتين او سالبتين جزئیتين صادقي. بعض الحيوان او ابيض حيوان مو ابيض بو مي لکدان تا ګور حيوان وی ابيض بنئ ها خر تا ګور تور خر تا ګور ابيض به حيوان منی لکه کتاب تا ګور. نو بعض الحيوان ابيض بعض الحيوان ليس بابيض بعض الابيض حيوان بعض الابيض ليس بحيوان. نو کته د حمد او مدح فی طرفین کې په اعتبار د مورد راواخلې. نو مورد داغي جای ورود خلصان دی. نو هر حمد مدح شکری او بعض شکر به مدح حمد وی او بعضی بنی. او کته په اعتبار د متعلق سره راواخلې نو بیا خو شکر خاص ته چې نعمت او حمد نعمت وی او کني. او کته قتل هاذا موردنا متعلق نه واخلې نو بیا من نسبت عام خاص من وجه تاخي غړاو کما په جبا تستا شکریا ادا کړه. نو دا حمدم دې جبا دا او طرف ته نعمت دے. او کته ما سر خېګراو کړه او ما عقیدی حواله سره ستا اعتقاد د عظمت او ساتیا بالفعل. نو په دې صورت کې ودا شکری او حمد بنوي. نو په اعتبار د مورد حمد خاص مطلق او په اعتبار د متعلق سره شکر خاص مطلق او قتل هذا مورد متعلق نه منځ کې نسبت عام خاص من وجه. وصلی الله